د الخيام نیوز ډیرو ګرانو کتونکو امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله وي. ګرانو ملګرو نن در سره په یو ډیره اهمه موضوع خپل نظر شریکو. انسان که هر څومره ترقی وکړي خو ولې مرګ داسې حقیقت دی چې هیڅ کله ترې یو کس انکار نشي کولای. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو په علم کې دا چې زمونږ په وطن کې د ډیر زیات غربت او د روزګار د نشوالي لوجې زمونږ د وطن بلا زلمی بهر هیوادونو ته مزدوري لزي چې دغه رنګ د خپل کور د خلکو په ژوند کې د اسانتیا راوستو کوشش کوي. خو لبد مرغه کله کله داسې ناوړي پیښې وشي چې دغه د ګلشان ځوانان پکې د ژوند نه لاس وینځي. مرګ خو هر یو ډیر ګران وي خو د مسافرۍ مرګ دی خدای پاک هیڅ چاته نه خي. ځکه چې په ورځو مړی په تلاجه کې پراته وي او دلته په وطن کې د کور په خلکو چې ستیریږي نو هغه په الفاظو کې د بیان نه ده. دغه حال د خانپور سلیم شاه د اسلام باچا هم چې د نن تقریبا 10 ورځې مخکې د ټریفیک په یو حادثه کې وفات شو او 13 ورځې په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. نن چې دغه جنازې ته ګورو نو د بغزار دانش دا شعر را یادېږي چې دا څوک دي چې کټ له دومره ډېر یوګي راغلي، دا څوک دي چې هر څوک جنازه اخلي او جاړي. الله پاک دې دغه درجات بلند کړي او الله پاک دې زموږ په وطن خپل خصوصي رحم وکړي چې ټول مسافر د مسافرونو اخلاص شي او په خپل وطن خپل روزګار ولري. امين.